سلامونه جوړ په خیر ګرانو کتونکو زه ماجان یم او تاسو ته په ماجان ټاکس کې هرکلی ویم دا زموږ 18 نمبر بلاګ دی په خیر راغلی او ستړي مه نن به خبرې اترې کوو د اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس حوالې سره چې اے آی څومره نوکریانې ختمولی شي د خلکو او د اے آی له وجې څومره نوکریانې پیدا کیدی شي یا د خلکو کاروبارونو کې څومره نقصان راتللی شي او دغه شانتي خصوصا چې کم ځوانان او کمې پیغلې په مختلف جاب یا په نوکریانو باندې دي نو د هغو په نوکرۍ کې څومره خاتمه راتلی شي نن بلاګ کې به په دې باندې خبرې کوو او زه به تاسو ته وایم چې کم جاب او د کومو ځوانانو جابونه یا نوکریانې هغه د اے آی یا مصنوعي ذهانت له وجې ختم کړی شو نن به په اے آی باندې په ډیټیل سره خبرې کوو نو تر اخره را سره پاتې شئ تاسو به چېرته تصور کړی وي چې نن سبا ژوند د اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس سره روان دی او دغه شانتي کې مصنوعي ذهانت په هر یو څیز کې رادننه کړی شوی دی که تاسو چېرته یو ویډیو ایډیټینګ سافټویر استعمالوئ نو په هغې کې هم اے آی شته که تاسو چېرته یو آنلاین سټور ته ورځئ نو په هغې کې هم اے آی موجود دی او دا فکر به مو چېرته کړی وي که چېرته تاسو مالک یا تاسو په یو کمپنۍ کې کار کوئ او په سبا له تاسو ته بوس دا وویلی شي چې که په سبا له ستاسو مالک تاسو ته دا ووایي چې د نن نه پس ستا ضرورت موږ ته نشته ځکه چې ستا کار چې دی هغه اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس سمبالولی شي نو ستاسو ریاکشن به څه وي او واقعا دا دور را روان دی نو دې ته به خپل ځان تیار ساتو او موږ به څنګه تیاریانې کوو که چېرته په موږ باندې دا قسم غږ وکړی شي اوس په موږ دا وپېژنو اے آی یا مصنوعي ذهانت څه څیز دی مصنوعي ذهانت یو تیار کړی شوی مشیني ذهانت دی یا آرټیفیشل انټیلیجنس دی چې د دې په وجه باندې دا موږ له ایډیټینګ کولی شي دا موږ له تصویران جوړولی شي دغه شانته کې دا زموږ چیټ سمبالولی شي که څوک موږ ته پیغامونه رالیږي نو د هغه سره په یو ساه باندې خبرې کولی شي دغه شانتي که موږ ته په کومې یوې ژبه کې مسله وي نو د هغې ژبې ترجمه به موږ ډېر په اسانه باندې کولی شو او په 1 سکند کې یا په 2 سکنډه کې موږ د اے آی د لاسه ډېر کارونه چې دي هغه سمبالولی شو دا لنډ شانته کې د آرټیفیشل انټیلیجنس یا د اے آی تعارف و چې ما تاسو سره وکړو تیر څو کالونو کې آرټیفیشل انټیلیجنس یا اے آی ډېر زیات په تیزۍ سره خلکو خپله کړه او دغه شانتي مختلف کمپنیانو اے آی له وجې نه ډېر زیات مخکې لاړل اوس به موږ خبره وکړو څنګه چې ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې ویل چې په کمو نوکریانو یا په کم جاب ډېره زیاته خطره ده چې هغه د اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس له وجې ختمېدلی شي په اول نمبر باندې ډیټا انټري اپریټر به تاسو کتلی وي دغه شانته کې کسټم سروس او په دریم نمبر باندې ټرانسلیټر یا مترجم چې کم ستاسو ژبې هغه کنورټ کولی شي او ګرافیک ډیزاینر بنیادي اکاونټنټ تاسو په فکر کوئ چې دا ټولې نوکریانې به اے آی په خپله سمبال کړي او د دې چې کم ځوانان یا کمې پیغلې کارکوونکي دي نو هغه به په کور باندې په چوټۍ کینی نو زه تاسو په دې ولاګ کې پوه کوم په اول نمبر به اوس خبرې وکړو ډیټا انټري اپریټر حوالې سره ډیټا انټري اپریټر هغه یو تن وي چې هغه په کمپیوټر کې د خلکو ډیټا پوټ کوي او د خلکو ډیټا په کمپیوټر کې ځان سره سیف کوي او یا څوک راغله د هغه ان کوي او هغه آوټ کوي اوس دا کار چې دی آرټیفیشل انټیلیجنس یا اے آی هغه ډېر په کم وخت کې کوي او د ډېرو کمو غلطیانو سره څنګه چې د یو عام انسان نه غلطیانې کېږي دغه شانته کې د اے آی نه دا غلطیانې ډېرې کمې کیږي اوس دویم نمبر باندې کسټم سروسز که زه تاسو ته په ساده پښتو کې د دې جواب درکم که تاسو چېرته یو ویب سایټ کولاو کوئ یا تاسو یو کمپنۍ ویب سایټ ته ورشئ او هلته تاسو ته لیکلي وي چې چیټس یا موږ سره تاسو وغږیږئ نو تاسو د هغې نه سوال کوئ نو مخکې به دې ته یو خاص کسټم سروسز یو تن به ورته ناست و چې هغې به تاسو له د دغه میسجونو جواب درکول اوس کمپنیانو اے آی په ترو باندې دغه جواب چې دی هغه تاسو ته د اے آی په ترو درځي چې تاسو چې څنګه سوال کوئ
هماغه شانتي مصنوعي ذهانت د هغې جواب تاسو له درکوي. په دریم نمبر باندې مترجم یا ترانسلیټر چې یو تن به تاسو د یو ویب سایټ نه به تاسو تپوس وکړو او هغه به هغه ویب سایټ به تاسو له د هغه خبرې جواب درکاو. نو اوس ای آی چې ده نو دغه تاسو ته ډېر په اسانۍ سره درکولی شي او دغه شانتې د مختلف ژبو په یو ساعت کې تاسو د مختلف ژبو حوالې سره ترجمې تپوس کولی شئ او دا به تاسو ته په یو سیکنډ کې د دې جواب درکړي. په څلورم نمبر باندې بنیادي ګرافیکس ډیزاینر. اوس به تاسو ډېر خلک کتلي وي چې هغه د ای آی د لارې ډېر ښکلي پوسټونه جوړوي یا مخکې به په یو پوسټ باندې تقریبا که موږ به په خپله باندې جوړول نو موږ نه به یې تر 10 نه واخله 40 منټه پورې یو ګرافیکس یا ډیزاین به یو ټایم اخیستو. د دې په وجې به د ګوګل نه مختلف پکچرز او دغه شانتې انیمیشنز چې وو هغه به موږ ډاونلوډ کول. اوس تاسو د ګرافیکس ډیزاینینګ کار چې دی هغه د چیټ جی پی ټي نه ډېر په اسانه سره اخیستی شئ یا د آرټیفیشل انټیلیجنس نه تاسو ډېر زیات په اسانه اخیستی شئ. پنځم نمبر بنیادي اکاونټنټ. څنګه چې به تاسو یو ځوان په دفتر کې کتلی و او هغه به تاسو له حساب کتاب کوو او تاسو ته به یې د اکسل یا دغه شانتې مختلف شیټس باندې ستاسو حساب کتاب چې دی هغه خوندي کوو. اوس آرټیفیشل انټیلیجنس دغه حساب کتاب چې دی هغه ډېر زر کوي او تاسو له د ورځو او تاسو چې څومره کار کولی وي د هغې حساب کتاب تاسو له ډېر په تیزۍ سره راویستلی شي. اوس به تاسو فکر کوئ چې ای آی به دا ټول کارونه چې دي دا به په خپل سر باندې واخلي او د خلکو نوکریانې به ختمې شي. که ای آی چېرته تاسو ته مشیني کارونه وکړی شي خو تخلیقي یا انساني سوچ چې دی هغه نشي لرلی. بله دا ده چې ډېر کم داسې فیلیرز یا داسې چیلنجز دي چې هغه مشین یا رپورټ چې دی هغه تاسو له نشي سنبالولی. د دې په وجه باندې د انسان هغه کارونه چې دي هغه نشي ختمېدلی او دغه شانته کې د انسان ضد چې دی هغه آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی نشي نیولی. د ای آی راتګ سره به کمې نوکریانې هغه به پیدا کړی شي. نو هغه هم زه تاسو ته وایم او چې کوم ځوانان دا ویډیو ګوري نو تاسو د دغه نوکریانو یا د دغه کورسز په تلاش کې شئ او تاسو دغه کورس چې دی هغه ډېر په ښه ډول باندې زده کوئ. په اول نمبر باندې ای آی سپیشلټي چې تاسو دغه کورس زده کوئ او په دویم نمبر باندې ای آی یو ښه ټرینر جوړ شئ. مشین لرنینګ انجینیر تاسو دغه کورس هم تاسو یاد کړی شئ. په څلورم نمبر باندې سایبر سیکیورټي ایکسپرټ د خپل ځان نه جوړ کړئ او په پنځم نمبر باندې ای آی کنټینټ ریوایور تاسو دغه کورس هم کولی شئ. دا هغه کورسونه دي یو شمېر نور هم دي چې تاسو د دې په وجه باندې خپل ځان دپاره ښه جاب چې دی هغه د آرټیفیشل انټیلیجنس د لارې چې دی تاسو برابرولی شئ. ځوانانو له اوس څه پکار دي؟ د ټولو نه اول تاسو ټولز زده کړئ. دغه شانته کې د ای آی چې کوم ټولز دي دغه تاسو زده کړئ او خپله انګریزي ژبه چې ده هغه تاسو بهترینه جوړه کړئ او په خپل کمیونیکیشن سکلز باندې تاسو کار وکړئ. ویډیو ایډیټینګ یا دغه شانته کې پروګرامینګ یا ډیجیټل مارکیټینګ هم ستاسو لپاره زده کول ډېر ضروري دي او هر کال د نوې ټکنالوژي سره خپل ځان چې دی هغه اپډیټ ساتئ. تاسو به فکر کوئ چې په پاکستان کې به د آرټیفیشل انټیلیجنس اثر به پیدا کړی شي یا نه. نو بالکل په پاکستان کې هم ډېر په تیزۍ باندې آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم رجحان دی هغه روان دی. که چېرته موږ د بینکینګ خبره وکړو، د تعلیمي ادارو خبره وکړو، دغه شانته کې د صحت حوالې سره خبره وکړو یا د بزنس ټول حوالې سره خبره وکړو یا د فریلانسینګ یا د سرکاري مختلف محکمو خبرې وکړو نو په دغه کې د ای آی ټولز چې دي هغه ډېر زیات استعمالیږي. ځوانانو له پکار دي چې دغه ټولز چې دي هغه زده کړي او د دغې نه فایدې واخلي. نو تاسو به بالکل هم د دې خبرو نه به تاسو بالکل نه هېرېږئ بلکې د وخت سره سره به موږ د ټکنالوژي سره خپل ځان بلدو او دغه شانته کې دا مختلف سکلز چې دي یا دا هنرونه چې دي هغه به موږ زده کوو. دا د نن ورځې زموږ ولاګ و. که ستاسو خوښ شوی وي ستاسو ډېره مننه.